خزنه خامخا بغلطه کیږي. ګوره شریعت ورته ناقص العقل ویلی دی. د سړو په نسبت د ښځو یاداش کمی، د سړو په نسبت د ښځو د وجود طاقت کمی، نو په دې وجه د دینه بغلطه خامخا کیږي. خو په والو په ټکولو په کنزلو د ښځو غلطه نشي برابرولی، په ښه سلوک به برابره. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بیوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یوزل اغیو بس کرے جام و سرہ دے. نبی علیہ السلام مبارک ورتا فرمائی کہ عائشہ تو بس کے نو باقی مالا راوڑا سیب تاسو مخ کیو بوس کے وینا لاول توس کا چستانه کمی پاتو شي مال راوړو. ګوره څومره ښکلې خوی اخلاق. نن سبا زمونږ په دې وخت کې به ښځه د خاوند نه مخکې اوبوس کي، سوال نه پیدا کېږي چې خاوند دې تږي وي او ښځه دې مخکې اوبوس کي. دا مخ پې وایي که نه وایي؟ ها تا ما نه مخکې اوبوس کي مردارې لاول زما حق دی که ستا څه چلو شو؟ که یو ښځه د خاوند نه مخکې اوبوس کي نو دې کې څه ګناه ده؟ او چې څنګه ته د کېږي هم تږي کېږي، څنګه ته بنده هم د خدای بنده دی. نو حضور پاک ورته فرمایي چې عایشې تو بوس کې بیا مال راوړه. ګوره دې کې هم د نبي علیه السلام یو حکمت او یو مقصد چې عایشې بې بوبوس کړې لوښي یوړه حضور پاک لا. نو نبي علیه السلام ته تپوس وکړو، وی عایشې وی تا شونډې په کوم ځای ښودې وې؟ ویسے پدې ده قسم دې حضور پاک د عائشې بیبي د شونډو په خپل شونډې کې خو دې او به اوس کله دې کې څه چلو پدې لګټه لیکيږي، پدې خزه خوشاله شي، نور اس مقصد پکې نو خو بس کل دی یا په یو ځای خلو یا په بل ځای خلو او داغي په مخ کې وته وي چې ما ته ځای خایا په خزه والله ک په والو د خزه لوګټي د خزه زړه په دې ګټي چې تو سره خصلوک کې مینا وسره او کې تو سره محبت کې او د سنت مطابق زندگی وسره تیر کې په دې طبيعه ګوره چې د خزه ستاسو د غلامه جون کوي کنه کوي دا به تاسو سره پکور کې لکه د وینځ جون تیرای اپویږي چې د خاون ما سره محبت او ما سره مینه ده، مجبوری نه ده، د مجبوره خبره نه، ما سره مینه ده. قربانی کی بدا سے خزه د خاون نو کبه نه قربانی نو د عقیده شونډ په دې شونډ مبارک ولا ګولو به اوس کړي دې تخصلو کو یو ځل حضور پاک د عائشہ بیبي په کوټه کې یو بل بیبي د حضرت زینب هغه په لوخ کې نبی علیہ السلام له خوراک راولې نو دې له په غوسه ورله بن لخامخه په بن غوسه ورله. دا قانون دی د شریعت چې بن لازمن ډېرې کمې بنې بداسي چې هغې به لکه د خویندو جون تېری هم ظاهر به لکه د خویندو تېری خوړې یو بل ته ډکې ګرانه خبره. نو به هر کیفو چې دې له عایشې بیبي کره هو حضرت زینب لوښي کې خوراک راولېږه نو عایشې صدیقې له پې غصه ورله وی دا چې ما کری د الله رسوله نو خوراک بدله زه در کوم نو دې ولې خوراک راولېږه نو عایشې صدیقې له دونه غصه ورله چې لاس یې اوچت که او د هغه وینځې هغه کاسې له یې راوباړو کاسه په ځمکه پرېوته او ټوټې ټوټې شو. اوس که بل خاون به څه چل به کوو که دې زمانې بل خاون وي نو غټ کوتک به لاس کې نیولې او چودرې که جز دې برابره کړه دا کاسه دې ولې ماته کړه او دا ډب دې ولې وچلو او زه چې په هر ځای کې مال څوک خوراک را لېږي دې سره ستاسې دي لیکن حضور پاک مبارک پوه شو چې دا خو بنې ده غیر اختیاري او فطري ده بنې په کار غصه ورځي نو په خپله مبارک کې ناسته او د کاسې هغه ټوکړې په خپلو لاسونو راغونډې کړې دا هم ورته نه و چې شا به دا اوس راغونډې کا دا نه چې حضور پاک په بیبیانو کمزورې و نه نه د حضور پاک لوی طاقت و ښځې او سړي به ته قربانېدل او زارېدل به ته او که یا وړه دې ورته کړو چې زه عایشې پلار کره چې بیا دې دلته ونه وینم بیا به دې جړاګانې لیدې وي
د نبی علیہ السلام نه جدا کېدل د بیبیانو کم ځای کېدی شو، لیکن حضور پاک دانه چې کمزور دی لیکن اخلاق خی خلقو ته، نبوي اخلاق خی. په خپله کېناست هغه ټوټې راغونډول، هغه ډوډۍ چې په ځمکه پروت وي هغه هم پې د پاسه راغونډه کړه او صرف دومره وی غارت امکم میندم هلاکې شه. داسې څوک کوي؟ خادم ته وی ودرېږه وینځې ته وی لږ صبر وکړه، هغې ایثاره کړه او د عایشې د کوټې نه بل لوښې راواغېش کاسه، وی دا واله دې کاسه ماته کړې ده، دا نوې کاسه پکې واله دا روغه، دا یو څه بس دې ته ښکلې اخلاق وایي، خشته ښکل. چېرته نبي علیه السلام یو بیبي له ډب نه دی ورکړی، ما ضرب خادما ولا امرأة قط. حضور پاک نه خادم وینځله چې د په خپل ژوند کې غزار ورکړی دی او نه ښځې بیبي له غزار ورکړی، دا پس دا په ښکل اخلاق. نو کور کې د بیبي سره او د ښځې سره به خشته ښکل اخلاق استعماله او دین به ورته ښیي، دین ورته وښایه چې دا دین زده کړي چې عقیدې ښکلې شي، اخلاق یې خشته شي، پرده وپېژني، پرده ورته وښایه. وال ټکولو په والو په مالګې وې، مالګه زیاته کمه شو، په دې مه وهه چې بې پردګي کوي په هغې زوره نه ورکه، بربنډتوب کوي په هغې زوره نه ورکه، د سنتو خلاف ورزي کوي په هغې زوره نه ورکه، د شریعت خلاف کوي په هغې زوره نه ورکه، او د حیا خیال نه ساتي او د پردې خیال نه ساتي په هغې زوره نه ورکه. د ښځو لباس پرده د زمانونو ګورې، د ښځو ژوند په پرده کې دی. حضرت بیبی مریم مور منښته کړې وه، نظر یې کړی و چې کله په ګېډه اولاد شو نو وی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. خدای زما په خېټه چې دا کم ماشوم دی دا ما منښته که دا به ستا د بیت المقدس خدمت وکړي. الله زما دا منښته قبوله که. سوچ یې دا چې ماله به خدای لږ راکړي. بعضې زنانه په دې باندې پوهېږي، هغې ته پته وي، حالاتو نه ورته پته لګي، نور د خدای علم د الله سره دی چې په خېټه کې هلک دی او که جنۍ ده. خو د الله نه سوال وکړه خدای دا زما دا خېټه کې چې کوم ماشوم دی روح پیدا شو دا ما ستا د بیت المقدس خدمت ته آزاد حواله دی. الله دا منښته مې قبوله کړه. د الله نظام جدا دی او د انسان سوچ جدا دی. جنۍ پیدا شو، چې جنۍ پیدا شوه ربي انی وضعتها انثى وليس ذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله دا خو جنۍ پیدا شو. الک چې کم کار کولی شي جنۍ خو هغه څه نشي کولی. زما ذهن کې خدا و چې دا به د مقدس خدمت کوي، اخو الک کولی شي. جنۍ په شان خولي طاقتمنې بار ګرځي، پرده پکې نه، دا به څه کېږي. لیس الذکر کالانثى انی سمیتها مریم، مریم نوم مې وله کېښود. او بیا څه وایي انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. خدایه ستا په ذات د دې خبرې امن غواړم چې دا مریم او د دې اولاد د خدای د شیطان نه امان ورکړم. بل ذهن کې سوچ داري من الشیطان الرجیم، دا نه چې صحتمند دی لوی کا خدا خدای خوښه ده مرض ورکړي یو که صحت د سروغ صحت سوال به د بچو د پاره کې غټه خبره ده چې د شیطان نه وساته. نو الله سوی فتقبلها ربها بقبول حسن. مخکې ویلو چې دا بقبله الله وی ما د لخل قبول کړه. جنې ده خو قبوله مې کړه، جنې هم خدمت کولی شي تر څو چې لا په ستر شوي نه نو د جومات څنګ کولی شي، جارو کولی شي، او که په ستر هم شي نو د میلمنو خدمت کولی شي، ډوډۍ پخولی شي، او میلمه له د جومات د میلمنو د مسافرو خیال ساتلی شي، دا کولی شي. بهر کیف نو فتقبلها ربها بقبول حسن، خکول می قبول کړه. وکفلها زکریا، پلار مخکې مړو، پلار بیت المقدس امامو. نو چې څومره شاګردانو دې راوړه د بیبي مریم دې مور او دا ماشوم یې کېښوده، وی دا ما د بیت المقدس ته وقف کړې ده.
چې څوک دا کوي نو کوي. دا هغه زمانې شریعت او قانون هم دقه شو. چاوی زما د استاد لور د به خدمت کوم، چاوی زما د استاد لور د به خدمت کوم، چاوی زما د استاد لور د قرآن اندازی پکې کوي. او دا قرآن اندازه عجیبه ترتیب جوړ کو. دی به لګیو تورات په لیکه په قلمونو باندې بیت المقدس کې بناستو. الکه وی دی او چل کو راځي دا قلمونه دریاب ته غورځو. کله چا قلم په ځای ودرېدو ماشوم باغ سره، او کله چا قلم ابو یوړو هغه به بیللی. قلمونه یوړل او چې قلمونه سینګ په دریاب کې ورغورځول نو د نورو خلقو قلمونه خوبو یوړل، او د حضرت زکریا علیہ السلام قلم په اوبو د پاسه پاتې شو. بلکې د اوبو چې د کم طرف نه راځي نو بعض مفسرین لیکي هغه طرف ته حرکت شروع. بس الله یکفلها زکریا علیہ السلام ته ماشوم وسپارله. او دې کې د الله حکمت او ځکه د زکریا علیہ السلام خزه چې وا دا د بیبي مریم ترور و د مورې خور، نو ترور په خورزه خپکیږي ښه تربیت ولا کوي. هغه لګیا د خدمت ولا کوي په کور کې چې لږه لویه شوه نو راوستو په جومات کې بیت المقدس کې ولا کوټګۍ جوړه کړه. دا به لګیا او د جومات خدمت پرې کوي ځکه جومات ته وقف وه، او بیا به هغه کوټګۍ ته ننوتېدله او زکریا علیه السلام به د بار نه ورپسې جرنده واله. معشومه ده، نور څه وجه خو نشي کېدی، خو بیا هم معشومه ده، جینۍ ده، څوک ورته ونه ګوري، په بد نظر څوک ونه ګوري. اگر چې معشومه ده خو دونه احتیاط به کو چې جرنده به یې ورسره ورپسې بار نه واله. او چې زکریا علیه السلام به راغی جرنده به یې کولو کړه نو وردننه به شو، بل څوک به نه وردننه کېدل ځکه د ترور خاوند دی او پیغمبرم. نو قرآن شریف کې الله فرمایي کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. یو ځل نه چې کله به هم زکریا علیه السلام وردننه شو نو دی بی مریم سره به میوه پرته او څنګه میوه. بعض مفسرین لیکي وی د اوړي میوه په جمع کې او د جمع میوه په اوړي کې بی موسمه میوه به پرته وه. زکریا علیه السلام ورته یا مریم انا لک هذا، دا میوه د کوم ځای نه راغلې ده؟ ما خو جرنده لګولې ده، چابي خو یې ما سره ده، کوټه کې بل روشندان سوریم نشته، او بل د په دې موسم دا میوه هم په دې علاقه کې نشته. هغه بیبي مریم ماشومه پوټینه اسه وایي، دا نه و چې دا پیریانو راوړې، دا نه وایي. وی قالت هو من عند الله، دا د خدای د طرف نه ده، دا الله راوړی ده. او ان الله يرزق من یشاء بغیر حساب، الله چې وغواړي نو بې حسابه روزي ورکوي. ماشومه ده خو پاللې چا ده؟ ګوره لویه خبره دلته اوس په دې خبره سوچ کوئ. تربیت یې چا کړی دی؟ حضرت زکریا علیه السلام. او د زکریا علیه السلام بی خدمت کړی دی او تربیت کړی دی. نو د ماشوم تربیت لا دخل شو که نه شو؟ که د زکریا علیه السلام تربیت کې نه وی راغلی او د زکریا علیه السلام بی تربیت نه وی کړی نو دا رزق به نه میلاوېده. نمبر دی دا عقیده وه، کور کې داسې کور کې ژوند تېر کړی چې د هغې ایمان او د هغې عقیده مضبوطه ده. هو من عند الله، دا د خدای له طرف نه. او ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، الله چې چاله غواړي بې حسابه روزي ورکوي، لږ هم نه بې حسابه ورکوي. زکریا علیه السلام دقه هلته وکتل چې خدای ته خو واقعي چې بې حسابه روزي ورکوې او بې موسمه رزق ورکوې، نو ماله خو به هم زوی راکې، حالانکې دې بوډا و. هلته سوال وکړه هنالک دعا زکریا ربه، دقلته سوال وکړه الله چې دې مریم له بې موسمه روزي ورکوې نو ما له بې موسمه زوی نشي راکولی. خدای خو ناشنا کارونه کوي، رونو هغه کار کوي چې د انسان په عقل کې هم نه راځي. ای مالم خدای بی موسم میوه راکې، مال رزق راکې، زوی راکې. نو خدای پاک ولا فرشته راولېږله، وی ځه دالم فیصله وشوه، خدای به دله زوی درکوي، نوم به وله زیږدم. الله وی الله وی مخکې وله ما نوم کېښود، نوم به یې یحیی. چې سوچ یې راغی وی زما زوی به څنګه وشي؟ زه خو شنډ یم، ښځه مې هم شنډه ده،
بس وی اوس د خدای فیصله شوې ده، خبرې پکې نورې مه کوه. هغه بیبي مریم چې کله لویه شو په دې ښه تربیت کې، نو یو ځل د کور یو جانب ته لاړه، یو غاړې ته، داسې یو قرآن شریف کې الله فرمایي فانتبذت من اهلها مکانا شرقیا، د خپل خلکو نه جدا شوه او لرې یو طرف ته لاړه، او د سماتی لا یا بل څه مقصد له لاړه. نو چې لاړه نو فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، نو الله جبریل علیہ السلام ورولېږه، او جبریل علیہ السلام د یو انسان د یو ښکلي خشته او مضبوط ځوان په شکل کې ورته مخامخ ښکلي شکل کې راغی او د مضبوط ځوان په شکل کې راغی. الله خیدا مخلوق تا چې بیبي مریم ته وګوره، فرشته ولا راغلی ده په ښکلي شکل او په مضبوط شکل کې، نو داسې شکل ته خامخا د انسان د زړه هغه شیطاني وسوسې وي. لیکن بیبي مریم تربیت د زکریا او د هغه د بیبي مونته دی، او ته څه وایي؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، که ته د خدای نه یریږې نو ما نه اخواشه، ما ته مله نږدې کېږه. دې ته پرده وایي. انی اعوذ بالرحمن منک، هغه ذات باندې زه پناه تا نه غواړم، کوم ذات چې ډېر مهربانه ذات دی، تا دې څونه ښکلی شکل در کړی دی او ځواني در کړی دی او مال هم خدای وجود را کړی دی، په هغه ذات ته نه امان غواړم. ان کنت تقیه، که خدای نه یریږي، ګوره د خدای واسطه ورچوي، که خدای نه یریږي نو اخواشه ما ته مه رانږدې کېږي. بله جینۍ وي خامخا د زړه وسوسه به راغلی چې دا دې ګوټ له ولې راغی او ځان له ولې راغی، څومره ښکلی دی، څومره ښایسته دی، ځکه چې الله وایي فتمثل لها بشرا سویا، سویا لفظ چې اندامونه هم ښایسته، اندامونه هم برابر، سیقین هم ښکلي، رنګ نه هم ښایسته او د وجود نه هم طاقتمن. خامخا شیطاني وسوسې خو هر چا سره وي، لیکن په هغې شیطاني وسوسې هېڅ اثر ونه کړ. ولې؟ تربیت یې د بیبي د حضرت زکریا علیه السلام او د هغه د بیبي شوی دی. تربیت لري دوی دخل مور او پلار نه به جینۍ خرابېږي، بلکې پلار نه مور نه به خرابېږي. پلار خو بار ګرځي، غریب خو ډوډۍ پسې منډې وي، هغه ګوټ چارې پسې منډې وي. جینۍ که خرابېږي مور نه خرابېږي، جینۍ که ښه کېږي د مور نه به ښه کېږي. که مور ورته دلته عقل ښایي چې بچې نه ګورې خدای نه به یېرېږي، بچې ګورې مونځ کوه، پرده برقه په سره وه، مخ کولاو که په کور کې دننه باقي ټول وجود پټوه، او مور په رحم نه راځي چې دا نری جامې چوه، او زه بازار ته، او زه په کوڅو کې ګرځه، او زه کټو لستوڼو سره ګرځه. نو مور نه ښځه جینۍ خرابېږي، پلار نه نه خرابېږي. دا ذهن کې واچوي. تربیت د زکریا علیه السلام بیبي کړی دی، نو هغه څومره سخته ویرېده. انی اعوذ بالرحمن منک، هغه ذات چې رحمان دی پناه د هغه په ذات تا نه نیسم، که خدای نه یېرېږي ما نه خوښه. او ته څه وایي؟ فورا جبریل علیه السلام انی رسول ربک، د ستا د رب استازی ما انسان دی، لأهب لکی غلاما زکیه، دې له راغلیم چې تاله یو زیری درکما، الله بدله یو پاک بچی درکوي، پاک لک درکوي، زکیه پاک خشته ستره بچی بدله خدای پاک درکوي. او ته څه وایي؟ فورا وایي بچی به ما له کوم ځای نه راشي. ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیه، ما ته خو چته چا ګوتې هم نه دي راوړی. ګوره ډاډه ښځه داسې چا کې چې لږ معمولي غوندې کمی وي داسې الفاظ نشي ویلی. بیبي مریم چلنج ورکوي هغه فرشتې له، ګوره چې هغې ورته فرشتې یم، نو فرشتې ته څوک دروغ نشي ویلی. انسان ته به دروغ وایي، فرشته نشي دوکه کولی. انسان به دوکه کې، فرشتې ته دروغ نشي ویلی. او ورته څه وایي؟ چلنج وله ورکوي، لم یمسسنی بشر، ما له ګوتې چا نه دي راوړی تر ننه پورې. ولم اکو بغیه، داسې زناکاره خو نه یم چې زما بچي به پیدا کېږي، نه واده شویم، نه مې خاوند شته، نه ما له چا ګوتې راوړي دي، او نه زه زناکاره یم، بچي به زما څنګه وشي؟ دا غیرتي ښځه دا خبره کوي، پاکه ښځه دا خبره کوي، پردهدار او حیاداره ښځه دا خبرې کولی چې بې حیا دا نشي کولی. او ورته وایي دا د خدای فیصله ده، الله دا فیصله کړې ده، او تعالی به خدای خامخا بچی درکوي، او دا د خدای فیصله د یو خپل قدرت ښکاره کوي. حضرت آدم علیه السلام پیدا کړی بغیر د مور او د پلار نه پلار او نه مور،
دی پیدا کړی دی. اوس الله یو خپله کرشمه او قدرت ښایي چې زه د پلار نه بغیر هم یو ماشوم پیدا کولی شم، او داسې ماشوم به پیدا کوم چې هغه به د زمانې پیغمبر وي، او داسې ماشوم به پیدا کوم. قرآن کې وروسته وایي مخکې نه یې ورته اورئ چې ستا دا بچې به هغه بچې وي دنه پیغمبر جوړېږي، او ستا دا بچې به هغه بچې به وي چې دی به برګي د لاس وړي او خدای پاک به یې جوړوي، او ستا دا بچې چې دنه کم پیدا کېږي دا به هغې چې لونه په سترګو لاس راکاږي جوړېږي، او ستا دا بچې به هغه بچې به وي چې هغه ګنجي له په سر لاس راکاږي ویښته به کېږي، او دا بچې به د هغه بچې وي. الله اکبر. مخکې نه ورته وایي لا پیدام نه دی، لا پیدام نه دی، او مخکې نه ورته وایي دا بچې به د هغه بچې وي چې به داسې کارنامه کوي چې دنیا کې به چا نه کړی، مړي باندې به لاس کېږدي او د خدای په حکم به جمدی کېږي. داسې بچې به خدای دا ولې ورته مخکې نه وایي چې ته پوه شې چې تا بچې دا کار کولی شي، برګې جوړولی شي د خدای په عزت، ړوند جوړولی شي د خدای په حکم، مړی جمدی کولی شي د خدای په حکم. نو چې داسې بچې خدای درکوي نو فکر مه کوه داسې بچې د له خدای بې خاوند هم درکولی شي. بچې شو چې د بچی درد پیدا شو، قرآن شریف کې الله ګوره موقع په موقع د حضرت مریم حیات ګوره، موقع په موقع چې کله د بیماری درد ور باندې راغی، فاجاءها المخاض الى جذع النخله، درد پر راغی نو بار ته لاړه، یا خدای دا به څه کېږي. ورسره سوچ دي، سوچ فکرونه دي. یو دا چې د بچی پیدایش څه اسانه خبره نه ګران کار، ډاکټران وایي چې په دردونو کې ردی نه خطرناک دل بل نشته، او دې وخت کې د زنانه سر ته زبردست خطر ای، بچ بشي او که بچ بنشي، ډېرې خبرې دي پکې. لومبي درد دی، تکلیف دی، ډاکټر نشته، طبیب نشته، دایم نشته، یریږي غریبه چې چاته ووایم چې راشه ماته کښېنه، خلک وایي دا بچې د کوم ځای نه څه جل دې کړی دی، اولاد د کوم ځای نه راغی، نه دایي طبیب شي، نه ډاکټر شته او نه طبیب شته، څوک نشته، او د الله سره ډاډه ده چې الله دا فیصله کړې ده. ما ته خپل ځان معلوم دی چې ده بالکل پاک یم، هېڅ قسمه د ما ټچنګ نه دی شوی، ګوتې چا نه دي ما سره ټچ کړی، لاس چا نه دی راوړی، بالکل پاک یم. نو ډاډه خو ده دومره خو فطري یاره خو سړي سره یې که نه، هغه طبعي او نفسیاتي اثر یاره خو سړي سره یې داړه چې ته غریبه لرې، او چې دشت و بیابان یو ځان له ځای ته، او د کجور یو تنه وه بالکل اوچه تنه، نه پکې څانګې شته او نه پکې بل څه شته، اوچه تنه ده، هغې ته کېناسته او څه وایي آها یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، خدایه چې دې نه مخکې مړه وې نو څه خبره. اوس به خلک څه وایي که زه زرها خلکو ته ووایم چې نه ګورې ما ګناه نه ده کړې، مني څوک بچې سینګ بې خاوند نه راغی، بچې سینګ پلار نه بغیر راغی، مني به څوک یاره غریب ګوره حیا دې ته وایي. مخکې ورځو کې مې اخبار کته، امریکا کې یو ډمه اخبار کې مې ولیدل یو بیان یو ډمې چا سره دوستانه ده، خبره خو لکه یو ګوټې د حیا ده، خو د خولې ده مې راله نو چا سره دوستانه ده. نو اخبار لیکلو چې د هغې په ماشوم ته هم یو دوه درې میاشتې پاتې دي کېدو ته، او چې چا سره دوستانه ده نکاح هم ورسره لا نه ده شوې، نکاح به وروستو کېږي، بچي پیدایش نه پس به نکاح کېږي. خلک په بې حیایۍ نن فخر کوي، جنې د الک سره په دوستانه فخر کوي، الک د جنې سره په دوستانه فخر کوي. نن سبا په بربند سر نن خلک فخر کوي، نن په لوپټا کې ګرځېدل شرم ښکاري، او بربند مخ باندې او بربند وجود ګرځېدل دې باندې خلک نن فخر کوي، او دا د خدای عظیم لعنت دی. په دې فخر کول د خدای قهر او غضب لا چلنج ورکول دی، خدای سره جګړه کول دی. حیا اوچت شی دی جناب، نا چې لاړه غریبه پریشانه ده، یا لیتنی مت قبل هذا. خدایا درد او تکلیف خو یو طرف ته کدا خلق بسوي، او دویمه خبره ده چې یوازې زمانه ده کنه، د زکریا غوندې سړي ستا تربیت کړی دی، د زکریا ده بیبي تا تربیت کړی دی، او زمونږ د بیت المقدس د امام لورې او د بیت المقدس خدمت ته وقف شوی، نو دا بچې د کوم نه راغی؟ خلکو له بس جواب ورکوم، یا لیتنی متو کدینا مخکې مړه وې څه خبره وه، وکنت نسیا منسیا. الله که یېره په تېره ویډو په دنیا کې راغلی نه وي، د ما دا نوم چا نه پېژندلی نو څه خبره.
الله ورته سوی الله فوراً فرشتہ را لیگی وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا الله ورته خپل کرشمې ښیي وی دا کمې ونې ته چې د ډډه والی دی ډیکه والا ورکړه لږه غوندې ډیکه ورکړه ونه خو څوک نشي لقولی خو لږ غوندې وړقاو ونه چې څنګه وړقول الله ونه زرغونه هم کړه او پکې کجورې منخت دا کولی شم ستا پاکي نشم کولی وړقوله غوندې چې وړقوله کجورې دې پرېوتې اخرى دا ګرمې کجورې دغه وخت کې زنانه ته د ګرم شي ضرورت دی او الله ورته وی لاندې وګوره په دې وچه ځمکه لښتې مې درته جاري کړ لاندې لښتې روان دی لاندې وکړه ښکلې مزېدارې دی خو اوبو لښتې بیږي او د اوبه ده کمې راغلې کجوره کې څانګې او میوه ده کمې راغله او کجورې نه میوه راودوړېدله هغې وخوړلې اوبې ورپسې دا الله خپلې کرشمې قدرتونه ښیي چې ګوره دا کار کولی شم ستا صفۍ به م کوم پروا مه ساته بچې پیدا شو غېږ کې ونیو چې په لاره را روانه ده نو خلک ورته ګوري او مریمې انا لکې هذا ماشوم ده کوم ځای دی ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا امقه چې دا د سنه یریده امقه ټکې وویل شي پلار خودم خراب سړی نو اخو زمونږ د بیت المقدس امامو مور خودم بدعمله نه وه زناکاره نه وه دا تا چاته پکې لاړې نه پلار ته لاړې نه مور ته پلار دې م ښه سړی و مور دې م بدعمله نه وه دا بچې د کوم ځای نه راغې الله ورته وی ته به غږ نه کوې بچې به خبرې کوي که ته زرها وې ستا خبره څوک نه مني فاشارت الیه وی دې ماشوم سره خبرې وکړې وی کیف نکلم من کان فی المهد صبیا زنګو ماشوم سره څنګه خبرې وکړو عقلمند دا خبرې کوي زنګو کې چې کوم ماشوم زنګي هغه سره څوک خبرې کوي دیو سره لا غپ نو شروع کړی چې عیسی علیه السلام وی قال انی عبد الله د خدای بنده الله بندا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا الله زما متعلق مخکې نه فیصله کړې ده چې ماله به خدای نبوت هم راکوي ماله به خدای کتاب هم راکوي یو څو ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي یو پکې حضرت عیسی علیه السلام چې خبرې وکړې خلک پوه شو ماشوم ته ګوره زنګو خبرو کولو ته ګوره او ماشوم خبرو وخت کې دعوه کوي چې ماله به خدای نبوت راکوي او دا فیصله مخکې کړې ده تانی د ماضی صيغه مستعمله او دا فیصله الله مخکې کړی چې ماله به خدای کتاب راکوي ماله به خدای نبوت راکوي پاک دامنه ښځه وه خدای صفۍ راوسته که رانوسته ومنله خلکو او واقعي ومنله چې بیبي مریم پاکه ده نیکه ده او پاکه ده او حیاداره ده د عیسی علیه السلام بچی ولا خدای پاک ورکړه عیسی علیه السلام له خدای نبوت ورکړه پیغمبري ولا ورکړه او الله په ټولو پیغمبرانو کې حضرت عیسی علیه السلام له هغه مقام ورکړه چې دا مقام د بل چا نشته چې جمدې جال خدای پاک د یهودیانو مخ د ځمکه حکومت کوي 40 کاله به حکومت کوي او دنیا کې به عدل و انصاف قائم کی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې به نکاح کوي او د هغې نه پس به وفات کیږي پاک دامنه جینۍ دی او د پاک دامنه تربیت چا کړی دی حضرت زکریا علیه السلام او د هغه بیبي پرده اوچت شي حیا اوچت شي بیبي اسما ده نبی علیه السلام خینې وه د حضرت ابوبکر صدیق لور وه او د حضرت زبیر بیبي ده یو ځل نبی علیه السلام په لاره روانو صحابه هم ورسره دي او دی بیبي اسما چونکې پرده لا د پردې دا حکم نو نازل نو د پردې نه مخکې به خلکو دا مخ د یو بل لیده په لاره به ګرځېدي یو بل سره پټو ته به هم تلې نو دې اډوکې راغونډ کړي وو د خپل پټي نه د هغه اډوکې په سر باندې راوړل کور ته نو چې نبی علیہ السلام ورته وکتل چې دا خو زما خینې د بیبي اسما ده او د ابوبکر لور ده نو زر یې اوښ سملاو اوښ ته اواز وکړه لکه سنډا یا هغوی چې بنده کینی کم اواز ورته کوي حل حل اوښ یې سملاو چې سمیلاو نو بیبي اسما ته اشاره وکړه شاته ورسره کولاوځي او په اوښ باندې د زنانو دپاره یا د دویم کس دپاره لکه په دې سایکل چې د کیریل غوندې وي که نه دقسې ځای به ورته یې ویې دلته راځه ما سره کښېنه هغې مخ بل طرف ته واړه نه راتله علیه السلام ورته اشارې وکړې صحابه ورسره دي
نه راتله، حیا وکړله. نو نبی علیہ السلام اوخ پاسه او کور ته لاړ. نو هغه چې بیا لاړه نو زبیر ته وی زبیر وی دقه چلو شو. نبی علیہ السلام سره صحابه وو، که یوازې پیغمبر علیہ السلام بیا به خامخا ورسره اوخ سره خو نور صحابه وو. نو ما له ډېره زیاته حیا راله چې د صحابه د ګڼو خلکو په مخ کې زه یوازې زنانه په اوخ سره یم ورسره روان یم. دې ته حیا وایي. زبیر وی چې ستا د اډوکي په سر راوړل دا په ما ډېر ګران دي. که د نبی علیہ السلام سره په دې اوخ شاته سواره وي خبرې کړي. زه اوس به د یو خادم ونیسم، نه به د پټي خدمت هم کوي او د اس خدمت هم کوي. دومره حیا وه په صحابیاتو کې. پرده پکې وه. اوس پرده کم ده په ښځو کې. بې پردګي انتهایي لوی جرم. د نبی علیہ السلام مبارک یو صحابي دی حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه، یو جهاد له نبی علیہ السلام ولېږه یو علاقې ته. هغه علاقه کې یهودیان ډېر زیات وو، عیسایان هم پکې وو، یهودیان هم. هغې ته پته وه. هغې وی چې دا مسلمانان خو بهادر هم دي او هر ځای کې فتح او کامیابي منتره، خو یو چل ورسره کوو که په دې چل هم دا اخته کړل نو بیا ممکن ده چې بیا ګټه به زمونږ وي. چې میټینګ یې وکړو څه چل به وکړو؟ وایي داسې وکړئ چې دا زنانه خپلې راوباسئ او دا بربنډې کړئ، مخونه وله ښکاره کړئ او لاسونه وله ښکاره کړئ. نو چې دا صحابه څنګه راشو زمونږ د ښځو ته وګوري که نه، دې مخونو ته او د لاسونو ته وګوري، لکه به غلطې وسوسې راشي د الله مدد به دې پورته شي. د الله د رحم فرشتې مدد د الله څه شی دی؟ د الله د رحم فرشتې. د رحم فرشتې به پورته شي، لاړې به شي. چې د الله د رحم فرشتې لاړې مدد بیا راته نه شي ټینګېدی. همدقسې وکړل چې دې سنګ په کلي ورلل، هغې ورته ښځې او جینکۍ راوستې او په عجیبه شکلونو، چاله منګې ورکړې، چاله کوزه ورکړې، چاله کپړې ورکړې چې دا په دې لښکر کې ورشي او دا خرڅ کړې، په دې نیت ورشي چې دا سامان خرڅو. نو خامخا به د سره جوړه جاله کوي، داسې خو به راته نه ګوري. نو وجودونو ته به مه ګوري، د خدای رحم به پورته شي چې دې په دغه بانو سیزونه میزونه اوس هم دا بعدې جینکۍ په دا کوڅو کې ګرځي او دا شیمپان ویمپان او دا صابونونه مابونونه خرڅوي د کمنۍ مشهورتیا دپاره. دا د کمنۍ مشهورتیا نه کوي، دا ګناه تالکان به دي. دا د انجوز ګنده جینکۍ دي، ګنده ښځې دي او په دې لارو کوڅو کې ګرځي لپاره چې دا سړي بې حیا کړي. د دې نور څه مقصد نه دی. شیمپوګان ولې په تورنګزو کې او په مردو کې نه خرڅېږي. دې لپاره دا په بازار کې دا جینکۍ چې سوداګانې خرڅوي او دا دکان په دکان ګرځي. اوس ځای په دې مخکې ورځو کې په لاره تلو، په لاره کې جینکۍ ولاړې، هلکان هم ولاړې، جینکۍ هم ولاړې او موټرو ته اشارې کوي او سامانونه ورسره وي، دا خرڅو دا خرڅو. ډېر موټر والا ورته ولاړ. څومره زه حیران په دې د بې حیایۍ دور شروع شو. خو دې بې حیا دغه خلک خو دین نه دي لري، موږ ولې دین نه لري شو؟ موږ ولې خپل پیغمبر پرېښوده، د پیغمبر طریقه هم پرېښوده؟ نو چې هغې دغه سامان مامان راوړه د مسلمان لښکر کې را در نه شو، نو حضرت سعد ابن ابي وقاص چغې کړې، قل للمؤمنین څنګه دی یغضوا ابصارهم، مسلمانانو ته حکم وکړي چې نظر ښکته کړي. بس یو آیات یې ووایي قرآن شریف کې الله فرمایي مسلمان ته چې نظر ټیټ که ښځو ته مه ګوره، او ښځو ته الله حکم کوي یغضضن من ابصارهن چې تاسو نظرونه ښکته کړئ او سړو ته به نه ګوره. سړی خو به قطعا پردی ښځې ته نه ګوري، او ښځه که سړي ته ګوري د ضرورت په بنیاد کتی شي، خو د شهوت په نظر به نه ګوري، په غلط نظر به نه ګوري. که نیت کې نقصان راته نو بیا به نه دا ښځه به هم نه ګوري. چې دې اعلان وکړه د قرآن ایت یې وي چې نظرونه ښکته کړئ، بس صحابو نظرونه ښکته کړل. یو ښځې ته چا ونه کتل، هغې چغې وې داسې په دې وخرڅوم، دا په دې خرڅوم، دا په دې او دا په دې، نظر ورته نه کې نیغ روان دي. علاقه فتح شوه، مسلمانانو له خدای برې ورکړه چې واپس رالل. الله چې واپس رالل نو نورو صحابو ته تپوس کو، وی علاقه هم فتح کړه، وی کلي څنګه و، کوټې څنګه وې، بلډینګونه څنګه دغه علاقې و چې کوم جهاد د نو کوي، تپوس کوي عمارتونه څنګه و. هغې ورته څه وی مونږ خو عمارتونو ته نه دي کتلې، مونږ خو کوټو ته نه دي کتلې. وی علاقه هم څنګه فتح کړه، بس خدای راکړه نو جنګ هم وکړه، خدای علاقه فتح کړه. وی کوټو ته ولې نه کتل؟ وی مشر امام اعلان وکړه چې نظرونه ښکته کړئ. په هغې دومره عمل دوی وکړه چې دلته خو به ځمکې ته ګورو، نظر به ښکته کوو، چې بیا د کلي علاقې کوټو ته او بلډینګانو ته هم نظر ونه کوو. قرآن باندې عمل
نظر بخپل کوتا ساته سړی به پردو ښځو ته نه ګوري. دا هلکان ټول اوس په دې لارو کوڅو کې ناست دي پردو جنکو ته ګوري. دا سخت په شریعت کې جرم ګناه. ګورې زنا یوازې د اندام زنا نه ده. په دې سترګو نبي علیه السلام فرمایي زنا العین النظر، په دې سترګو چې ته پردو ښځو ته ګورې په بد نیت، دا بد نیت خامخا راځي، نو دا زنا سترګې زنا شوه. د غوږ سره چې په غلط نیت د یو ښځې اواز اوري، د ژبې سره چې په یو غلط سوچ او غلط نیت باندې بل چا سره په دې ژبه خبرې کې، دا زنا شوه. دا ژبې زنا ده، یوازې د اندام زنا خو نه. الله دې مسلمانو سره نو بالکل پردو ښځو ته کتل په شریعت کې منع دي. او دا قرنګې ښځې له هلک ته کتل، هلکانو ته کتل په بد نظر، په څلور مذهبه ناروا او حرام. د قرآن په نظر کې حرام او د پیغمبر د حدیثو په نظر کې حرام. شریعت کې ډېر لوی جرم او لوی ګناه. پرده اوچت شی دی ورونو ګوره، برقه په سره وی زنانو ته، غټ غټ څادرونه، غټ غټ پړونې په سره وی. قسم په خدای دا د غیرت تقاضا ده او د حیا تقاضا ده او د ایمان تقاضا ده. په دې انسان بدې نه ښکاري، په دې ښه ښکاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر پر ورځ یو ځل اعلان وکړ، وی ښځې اختر مانځله روځئ، او چې کومې ښځې مونځ نه کوي ځان سره وباسئ. نو یو بیبي ورته وایي د الله رسوله هر چا سره خو پړونې نشته، نو څنګه به ځي؟ نبي علیه السلام دا ونه وایي چې بې پړونې دې راځي، بلکې څه وایي لتلبسها صاحبتها من جلبابها، بله ملګرې دې وله پړونې ورکړي. را بشي تقریر به ووري، دعا کې به شرکت وکړي. او بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی، بخاری شریف او نور کتابونو کې دا روایت ته وی دا سار منس چې بکله اوشو او خذ به سار منزلت لی جمعات تا نور خصه کې سار کی تیاری او سار بتله نو متلفعات بمروتهن، نو غټو پړونو کې به ځان رانغخته، ما يعرفنا ما يعرفهن احد، چا به پیجندل نه چې دا څوک ته دا څوک نه. دومره حیا خلک کړي. زنانه به پوره پرده کوي. ګورې رونو، د تره د زوی نه به پرده کوي، ماما د زوی نه به پرده کوي، د ترور د زوی نه به پرده کوي، لیور نه به هم پرده کوي. البته کور کې لیورونه یو ځای اوسېږي، د ضرورت د دې زمانه کې فتنه جوړېږي که هلک وادو کې وایي چې زه خو نه اوسم دی رور سره، نه غم جوړېږي، فتنه جوړېږي. او د ضرورت په مخ کې د یو بل مخ ته ګوري، نو خیر جواز شته، د شهوت په نظر به نه ګوري. لاس به نه ورکوي، لیور به بالکل رواندار له لاس نه ورکوي چې په خیر راغی. نن سبا په موټر سایکل لیور سره سوله ده، لیور نه لاس راتاو کړی دی، د خېټې نه په موټر سایکل سوله ده ورسره، د تره زوی سره په موټر سایکل سوله ده، د ماما زوی سره په موټر سایکل سوله ده، د ترور زوی سره په موټر سایکل سوله ده. دا په شریعت کې ډېر لوی جرم او ګناه. موټر سایکل ولې سورېږي ورسره؟ شریعت کې ګناه ده. ګناه ولې کې؟ ځنې ورونه دي یو پلار اولاد دی کور کې، په کار دا ده چې وشي خو نه کېږي زموږ په وطن کې، هغې نه زیاته فتنه جوړېږي. نو خیر دی که سلام السلام علیکم وعلیکم السلام مخ ته وګوري، خو بیا دې نور وجود پرده کوي، لاسونه دې پټ ساتي، خپې دې پټ ساتي. یو لیور سره په یو کور کې به ژوند هم نه تېري، اینه غټې فتنې جوړېږي. زموږ په دې وطن کې دې جوړې شوې دي دا فتنې. شریعت د حکم پابندي به کوي او تابعداري به کوي د شریعت. لاندې د ګیټو نه بره بخپه بالکل نه ښکاري د ښځې. نن سبا د ښځو د ګیټو نه بره ټولې دا نیمې خپې ښکاري، قسم دې ساخي ښکاري د ښځو. بیا مونځ سره به څه کوو؟ د شریعت حکم درته وویم، د شریعت حکم دا دی که د یوې ښځې څلورم حصه اندام ښکاره شو مونځ یې نه کېږي. اوس کومې ښځې چې د جارجټ لوپټه یا سیپون لوپټه په سر کړې دا پکې مونځ کوي، نو د سر ویښته پکې ښکاري که نه؟ تاسو نه تپوس کوم. ټول اندام ښکاره شو، سر پوره اندام دې ښکاره شو، سټ اندام دې ښکاره شو، مرۍ ښکاره شوه، او په دې نري کمیس کې ټولې لیچې ښکاره شوې، پنډۍ ښکاره شوې، نو ستا څلور پنځه اندام ښکاري، مونځ د کم ځای نه وشو؟ یو اندام چې څلورم حصه ښکاره شو مونځ نه صحیح کېږي. سر ښکاري، مرۍ ښکاري، سټ ښکاري، لیچې ښکاري، خپې ښکاري، مونځ نه صحیح کېږي. مجرم ہے، ګناهګار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مونږ نه کېږي. په کوټه کې چې په داسې ځای کې ښځه ولاړې چې دروازه هم ځان پسې جرنده کړي او خاوند هم ني او بچي هم ني، هېڅوک هم ني، نو بیا هم عورت به پټوي، په مانځه کې به پټوي. مونځ کې دا سړی چې مونځ کوي نو اندامونه به د نامه نه تر د کونډو پورې مکمل پټي لاند. او که یو انسان وي چې دا مړه کوټه ده او په کوټه کې دننه خو څوک ته نه بربډ مونځ به وکړم، نه کېږي مونځ بربډ.
خزوی دا خیر دا کوټه د مخ بخکاره کما او دا خیر د مخ ټیک تا لاندې تلی به لاسونو ښکاره کم پروا نشتا او لاندې د خپو تلی بخکاره کم پروا نشتا خو چې مټې ښکاره شوې که هیڅ څوک هم نه دا مټې ښکاري مونځ نه کېږي. حضور پاک فرمایي اخر زمانه کې به داسې ښځې کاسیاتن جامې به اغوستي خو عاریات بربنډې به مایلات ممیلات سړو ته به ځان مایل کوي او سړي به ځان ته را مایل کوي او په لاره کې دي رؤوسهن کاسن البخت یو قسم مخان دي په عربو کې د هغې دا قبان اوچتې یو طرف ته مایلې وي په لاره کې دا سر به داسې یو پوټې کوږ وړي چې دا خلک راتر په نظر شي. الله حضور پاک فرمایي د جهنم خشاک دی دا ښځې دا خشاک دی د جهنم. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله راته یو معراج لتلم نو الله یو تنور راته وخو تنور پشان غارو او پکې بربند الکان او بربند سړي پراتو او چې لمبي به داسې اوچته شوه نو ما به وی چې دا بار را غورځېږي بیا به لمبه ښکته شوه او چغې وی پکې تپوس مې وکړه د جبریل او د میکایل علیهم السلام نه دا څوک دي وی دا ستا د امت هغه الکان او جنکۍ دي چې بربند زناکار او بربندتوب به دا د قبر عذاب. بے حیائی نه بزان ساتورونو بے حیائی خطرناک جرم دی. پرده بکے پرده کے حیا دا حیا ایمان دی. امام بخاری وی الحیاء من الایمان کتاب الایمان کے امام بخاری وی بابے جوڑ کر دے الحیاء شعبۃ من الایمان. امام بخاری وی الحیاء من الایمان ایمان لوی صد حیا او فرمائی نبی علیہ السلام اذا فاتت الحیا فافعل ما شئت چې حیا د کینی بیا چې د سخو خې کو لونی نه کانه کې مور چې نه کې خطر بیاتی چې مور نه کلا بس جن بختور دی مور پردادار جن بختور دی. اے شیخ عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ واقع لیکل وی او ځکه قحط خلق رالل او علماء پس چې قحط او باران نه کېږي ساروی مړ شو گیاگان ام نشتا و بم لاندې جورش و نشتا سبکو علماء دا طریقه خو چې بار روزه او صلات استسقا بوکو استسقا منز نو خدای ته بجړو کو ټول بارو وتل ماشومان مو استل خزه مو استه او سړی مو وتل او چې خدای ته وی او جاړي فریاد کوي لیکن اوریاز نشتا. یو الک په قافله کې روانو چانه تاسو کو دا خبره وره چانه تاسو کو وی دا خلق سره راوتل جلسه جلوس تسدي دې علاقه کې قحط دی باران نه کېږي ساروی او انسانان د لوګو تند لمړ شو نو بیا نو دا منځونه کوي او چغې وی خوریت نشته سور نور دینو او درېږي وی چې د باران وکم هغه لکوي ورغه پاغه کی جاوه کې دنه د مور و پکې جاوه کې دنه دا غمور پلاوي د غسیونه پړونه پلاو او یا الله تا ته پتر چې زما د امور ډیره پاک دامنه ده الله تا ته پدر چې زما د امور ډیره حیادار ده الله تا ته پدر چې زما د امور د پړونیم چا نه دی لیدلې خدای زما د امور په پاک دامنه او په حیا د سوال کوم په قوم بارانو کا دعا اعلان خلاص کړی چې اوریا درالو په خلکو بارانو شو خلک رال یله دا دې سوکړل دا سوک دی په دا کې جاوه کې وی دا زما پاکه مور ده ما ته چې کلم ضرورت پیښ شوی د مور پلو مینه ولې خدای ته مې سوال کړی خدای پاکه کار کړی دیتا مور وی نن سبا مور سوی بچی کینا گرمی دا موز خیر دی رستبو که نا جوڑا بشی بچی را گیره خود سر خنخ کاری ازوی سبا بسو کلور خور ندر کئی اخرای خواه مور وطا وی دایی تا پوداری مرداری اخرای دا گیره دی لور خور بسوک ندر کئی دا گیرو والا جوڑ بی خودو پاتی شو مزه سار وقتی دی پلار بوتوی آواز بور کی دا بچی الک پاسو چې منزل اے دې توار ورځ پرې کې دا چې لک دمشي دا خالی پر دمکې نه خو اسکول ته په وخت پاسو مل خو نشو دا ګل پر چې اسکول ته په 15 بجې پاسه او جامع ورته چې دوغاخي پرتوګه چې دې مړ نشو او د توار په خدای له پاسه دی مړی مې نه په بچورو جیره نشي اے بچی منی سا نه پتالا نه وړي پتالا ندی پر لور به روجی اوړي اے بچی خیر ده لا معشومه ده پتا نه وړي ای مردار خبيثه دې زمانه ده خدي د دین نه لري به دین خدي پوتره ولی تربیت نه شوی قران نه ور دي پیغمبر حدیث نه ور دي اخلاق نه دي زکه ټول ډرامې ګوري ټول ټي وی ګانو ته ناشته دي ټول کمپیوټر باندې فلمونه ګوري او ټول په ډیشونو باندې پر دې خځه او فلمونه ګوري دا خځه به جنت ته لاړ شي
دا د جهنم خشاک دی دا خدای دې زمانہ کې لونه ځان سره یو ځای کېدل په ډش باندې انډیا فلمونه ګوري د خدای نه موږ کې مونږ قبلېږي اخو دې گمراهي په کور کې شروع کړې ده هلته کمپیوټر لګولې په هغې باندې تصویرونه ګوري هلته اخباري رسالو کې اخبار جهان او دا قسم قسم د ښځو تصویرونه ګوري سړی م راوړي دا ښځو ته اږدي لور ته اږدي مخکې خدای نه حیا په کار درونو دا څه کوم په کوم طرف رواج یو خدای منو که نه منو قیامت شته که نشته قبر شته که نشته نظام که ښه کې د لور ښه تربیت وکړه او ښځو سره ښه سلوک وکړه ښه سلوک دا نه دی چې دې بېدینۍ ته پرېږده نه دینداره که ښځې خو یاره ښه سلوک ورسره وکړه ښه څه ته وایي د ښه مثال به هم درکړم یو سړي نه ښځې نه غلطي وشوه چې غلطه ترې وشوه دې ته حتی خبره ورسېده چې دې خاوند ورته وی چې باس زما ستا بله ګزاره نه کېږي طلاق در کو ښځه ورته څه وایي وی راکړه طلاق نو سم نه سره خدای دې بلا سره وسکه که طلاق مې ولا ورکړه نو زه خو به بله ښځه وکم کېږي خو دا خو عرب دا مرداره به څه کوي په دا کوڅو کې به ګرځي طلاق یې ورنه کړم څه موده پس دا سړی مړ شو چا په خوب کې ولیده وی الله دا سره سوکړل وی الله او ډېر ګناهګار و دا سړی وی چې الله ته مخامخ شم وی ما ته وی ای بنده ډېر ګناهګار یې چې دا سټ ته توکم جهنم کې دی وړم خو زما په بنده دی یو وخت کې رحم کړی دی زما په یو بندګۍ او که تا پې دا رحم نه وی کړی لوی ګناه کې مبتلا کېدله نو زما په هغه بندګۍ دی رحم کړی دی نو تم زما بندې په تا رحم کوم زه جنت ته دې ته ښه سلوک وایي او چې ښه تربیت یې وکړي تا سره به د دین په کار کې مدد کوي د دین په کار کې به سره مدد کوي د هغې مثال هم دله درکوم یو ښځه وه نیکه ښځه وه او خاوند ته به یې د نیکۍ ترغیب ورکوه صدقه کوه خیرات کوه دې ښځو کې لږ د خیرات دا مادهی نور یو بربنډې ګرځي خو خیرات کوي خیرات دا ماده پکې وي صدقه پکې وي نو هغه خاوند ته به هم ترغیب ورکوه کور یې داسې دی چې یو چوک غوندې و د باندې نه به خلک راځي پنجاب کې باندې نه به خلک راتل په هغه چوک کې به ودرېدل او بس ته به ختل داسې وه نو ابدي مېلمانه کول دې ښځې به ډوډۍ ورکوله حتی چې ځان له یو مکان یو کوټه جوړه کړه چې که څوک ماښام مازدیګر دلته پاتې شي او بس تلال او د شپې انتظام یې دلته مونږ سره به شپه کوي ډوډۍ به مونږ ورکوو اوبه او چای به مونږ ورکوو یو ځل یې دې خاوند ته چا وویل دا ښځه خو به دې خیر ته کښېنئ بعضې خلک وي شیطانان خیر ته به دې کښېنئ ځمکه اوبه اوس خرڅی ولې نو وی اخر خو چې څوک مېلمه راغی ډوډۍ پې وخوره نو هغې خو ځان له لکه د پیرانو لنګر شروع کړی دی او چې څوک دې ډوډۍ ورکوله باندې کوټه باندې بېله جوړه کړه او چې څوک هم د بس نه پاتې شو نو خوراک ورکوه خاوند پې پې شو ښځې له راغی ښه دی بس یې که که دې کور له څوک مونږ کر راغلو مېلمستیا به ورکړو خو مونږ خو د کلي ذمهداري په ټیکه نه راغشتی چې دلته مولا کور جوړ کړی دی او څوک راځي او به ډوډۍ خوره او لنګر هم شروع کړی دی په قلار کې نه ما د وسه نه کېږي ښځه خفه شوه چې خدایه سړی د مورې دقې کمې راغلی دی وی بس ته پرې په قلار کښېنه به زما پلار نه که جایداد نه شم خرڅولی ټول کلي ټیکه دی اخیستی شی بند شو یو ځل دې ښځې ته وایي ځه چې ځو پټو ته باغ ته لاړ شو پټو ته لاړ شو ښځې خو د خدای نه ورځ مونږ ته چې دا خاوند په څه پوهېږم چې لاړل پټو هلته لګیا دی ارټ ګرځي اوبه راوباسي دا ښځه یې لاړه ارټ د کوي په غاړه کښېناندې اوبو ته ګوري خاوند یې چکر ولګوه ای ښځې ځو نه زه چې ځو چې روانه شوه ولږه سړیه بیا ورله د کوي ته نیغه نیغه ګوري سړي ول اواز ورکړه یا ښځې ناوخته لري زه چې ځو چې را روانه شوه څو قدمه بیا ورله کوي ته نیغ نیغ ګوري خاوند دې د کوي کې څه ګوري د نه پروتې دي یاروي دوی کوي ته ګوره خو اخر څه پکې ګوري وخت دې راسې کوي ته سر ښکته کړی دی نه دې سیل وکړه نه دې پټې وکته او نه بل څه اسې وي سړیه دې زړه کې مې یو سوچ راغی یاره ښځه هوښیاره خو داسې وي که وی دا سوچ مې په دې راغی چې دا ارټ ګرځي منګوټي تاویږي او د کوي نه اوبه راوباسي دا اوبه دا به کله کمیږي په دې سوچ کې مې چې دا کوي به اوس کم شي اوس به کم شي اوس به دا سطح لاندې لاړه شي او دا کمیږي نه دا ورته ګورم ای قمقلې ښځې قمقلې دا نه کمیږي زه چې ځو دا چې څونه اوبه راوباسې لاندې نه نورې راوچتېږي دا کمیدو والا نه دي دا ټول پټي به سیراب شي خو دا کوي کمیږي نه دا نه کمیږي او که دا منګوټې بند شي نو زیاتېږي وینه په خپل ځای به ولاړي منګوټې که بند شي دغه سطره د کوي په خپل ځای به او که دا چلیږي بیا د کوي دغه سطره کمیږي به نه وی ښه وی او ای سړیه وی دقه زمونږ د مال د منګوټي م ده که نه
منګوټې چې څومره چلیږي او مخلوق له سخا ورکې نو کمیږي به نه، او که نه ورکې هم دقه منګوټې به ترې لرکې خو به هم دقه سي. خاوند خو یې پوه شو چې دا خو د عجیبه توره ووالم او پوه دې کړم. وایي دا ښځې بیا به خپله سخا شروع کړو چې څنګه مخکې نه وه. ښځه چې نه کوي خاوند به نه کوي، ښځه چې دیندار وي خاوند به دیندار وي، ښځه چې حیا نه کوي خاوند به هم حیا نه کوي، او چې ښځه دیندار او نیکه ده بچي به هم دیندار او نیکان وي. ښځې ته د حضور پاک د بیبیانو واقعات بیان کړئ، ښځو ته د علماو تقریرونه واوروئ، ښځو ته د پردې د احکامات واوروئ. قسم دی په دین کې او په احادیثو مبارکو په عمل کې چې کم د دنیا او د آخر خیر او لذت او ټیسټ دی خوند دی که دا د دنیا په فحاشۍ او په بدعملۍ کې شته. خوان خو په دې کې، خوان خو د حیا په جامه کې دی. د دنیا خو لږ ژوند تیر بشي او چې اخر دی ښه شي، او د دنیا دا ژوند د بچو دی ښه شي. زمارونو په خپلو ښځو باندې په خپلو لونو باندې دا رحم مه کوئ چې دي بربنډې ګرځي، دا رحم پې مه کوئ چې دي نرۍ لباس اچوي، دا رحم پې مه کوئ چې دي تصویرونو ته ګوري. نه، په دې کې سردنه شوکه زور ورکوئ، داسې به نه کوي. د رحمت فرشتې دي، دا نه راځي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غورځو پټالی کېنم یو مخصوص ټالو، ځکه داسې خو یې نه شو ورغورځولی، نو ټال نه اوچتېدو. زور کوي فرشتو نیولی دی، هلته ته اور دې بلیږي. شیطان د انسان په شکل کې راغی، وی زه راته یو چل خیمه داسې وکړئ چې ورشه جنکۍ راولې سرونه ورله سرتور کړئ. چې جنکۍ راولې سرونه یې سرتور کړل، ټال سپک شو، په چې ټال یې دیکه وکړه ابراهیم علیه السلام د اور میانځ ته وغورځېد. وی دا داسې چلو شو، وی دا د رحمت فرشتو نیولې وو. چې کله سرونه سرتور شو د ښځو د رحمت فرشتې لاړې. نو کم کور کې چې ښځې بې ستري کوي په کور کې دننه د رحمت فرشتې نه راځي. نو چې د رحمت فرشتې نه راځي نو رزق کې برکت د کومې راځي؟ مال کې برکت بني، جون کې برکت بني، روغ صحت بدمني. فرشتې لاړې ممکن ده چې دغه وخت کې د خدای وبا راشي، دغه لږ ساعت کې د خدای غضب راشي، د خدای وبا راشي، بیا به ته منځونه به وکړې صدقې به هم کې، خو هغه تندر خو به راغلی که نه. بیا خلک شکایت کوي دا چل دی دا چل دی، تا یو وخت کې به ګناه کړي، دغه ګناه د وجې د رحمت فرشتې لاړې، د خدای قهر نازل شو، تندر را پریوت. نو چې تندر را پریوت او قهر نازل شي او سیلاب راشي، نو وروسته بیا پشتی وهه بیا کار نه کوي. زما وروڼو ښځو باندې لوڼو باندې خویندو باندې دین زده کړئ، پرده ورته وښایئ، حیا ورته وښایئ، شریعت ورته وښایئ، او د موږ د ښکلي پیغمبر مبارک قربان شم دی چې کوم دین یې موږ له راوړی دی او کوم شریعت یې موږ له راوړی، زموږ پکې د دنیا هم خیر دی، زموږ پکې د آخرت هم خیر دی. په دې به عمل کوو. او دا موږ ته خدای حکم کوي د ایمان خاوندانو، وانفسکم واهلیکم نارا، ځان او ښځې بال بچ ټول د جهنم د اور نه بچ کړئ، هغه اور چې د هغې خشاک انسانان او کاڼي دي او چې کومې فرشتې پې مقرر دي، نو نه په ژبه او نه په زړه په چا رحم نه راځي چې خدای ورته څه کوي هغه کوي.